बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو, उम्मीद है ټول به خیریت سره. دوستانو دا کوم ویډیو چې تاسو وکړه د دې ویډیو جوړول د لپاره د ټول ناول تاسو سره په موبایل کې کاین ماستر پکار دی. کاین ماستر که تاسو سره په موبایل کې نه نو د دې لینک په ځای په ډسکرپشن کې ورکړم، دا غي نه تاسو ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ نه وروسته چې کله تاسو کاین ماستر اوپن کړئ نو کاین ماستر د اوپن کول نه وروسته به دا ویډیو بیا تاسو جوړوئ. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم دوستان چې په چینل نوي دي نو ټول ته زما دا خواست دی چې چینل سبسکرایب کړئ. که داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې د جوړولو چلونه زده کولی مانه نو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. کاین ماستر به اوپن کړئ دوستانو. د اوپن کول نه وروسته به میډیا اوپن کړئ. د میډیا نه وروسته به د دې داسې ویډیو جوړولو لپاره مخکې یو ویډیو تاسو جوړه کړئ لنډه غونې. مثال په طور دا ما جوړه کړله نو دا تاسو چک کړئ. داسې یو ویډیو به جوړه کړئ او د هغې نه وروسته به بیا په کاین ماستر کې داسې ویډیو جوړه کړئ. نو ویډیو اول ګورو ساده غونې ویډیو به جوړه کړئ لنډه غونې، لکه دا ما جوړه کړه. نو بیا به دا ویډیو چې دی تاسو دې نه کوم فالتو مواد چې دي هغه به د کاین ماستر په ذریعه ختم کړئ. دا ویډیو تاسو وګورئ، بیا د دې نه دا فالتو کوم ځایونه چې دي دا به کټ کړو. داسې ساده ویډیو او آخري ته خالي ګراوند به تاسو چې کله بار ته وځئ لږ غونې خالي ګراوند به پرېږدئ، لکه دا دې ځای کې خالي ګراوند نغی نو دا به زموږ بیا په کار راځي. نو د دې خالي ګراوند نه به اول یو سکرین شاټ والی سکرین شاټ اخیستو دپاره به دا یو دغه چې دی تاسو کلیک کړئ او دا بره ډوپلیکیټ اینډ سیو چې دی دا به کلیک کړئ نو سکرین شاټ به تاسو ته د دې نه وځي. بیا به د ویډیو نه چې کوم دا فالتو ځایونه دي نو دا به ترې کټ کړئ. نو د دې ځای پورې دا فالتو دی. نو د دې د کټ کولو طریقه دا ده چې تاسو به په دې ویډیو کلیک کړئ، بره به په قینچې کلیک کړئ او دا اولنی چې دی په دې به کلیک کړئ نو د ښکز طرف ته چې کومه ده نو دا به کټ شي. بره به د لیفټ سایډ هم لیکلی. نو د هغې نه علاوه دې ځای کې کوم ځای کې چې زه پاڅم نو د دې نه پخوا دا ویډیو چې ده دا هم فالتو ده نو دا به ترې کټ کړئ. د دې د کټ کولو لپاره په ویډیو باندې کلیک کړئ او بره به دا دویم چې فولډر چې کوم دی رایټ سایډ دا به کلیک کړئ. نو د دې نه چې کوم ښي طرف ته ویډیو دا به هم کټ شي. اوس د هغې پسې به تاسو چې کوم سکرین شاټ واخیستی نو هغه به دنده په میډیا ته لاړ شئ، هغه سکرین شاټ چې دی هغه به کلیک کړئ نو هغه به فرنټ ته راولئ او لږ ونیوئ غټ کړئ. څومره چې ویډیو پکار ده نو هغومرې به یې غټ کړئ. اوس یې پلی کوو، تاسو چک کړئ. نو د دې ځای پورې دا ویډیو ده، بیا وروسته هغه سکرین شاټ دی خالي میدان چې کوم ښکاري. نو دې ځای پورې خو دا چې کوم ده برابر شوه. اوس د دې نه وروسته به تاسو په دې لیر باندې کلیک کړئ. په لیر باندې چې کلیک کړئ نو په میډیا به کلیک کړئ. په میډیا کې به دنده ډاونلوډ فولډر ته لاړ شئ. ډاونلوډ فولډر کې به تاسو سره دا ویډیو ډاونلوډ وي. د دې لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم، دا به ډاونلوډ کړئ. نو دا چې تاسو فرنټ ته راولئ بیا به کروما کې ووهئ. د کروما کې من درته نشان کوم، دا کروما کې ده. په دې به تاسو کلیک کړئ، بره به دا انیبل به آن کړئ. دا کوم شینوار چې دا به ختم شي، صرف تصویر به پاتې شي.
اوس دا تصویر به لږ ایډجسټ کړئ د دې کرښو په مدد سره. زه لږ په تادۍ کې جوړوم، ډېره ښه به نه راځي، خو تاسو به په آرام سره جوړه کړئ، ښکلې به راشي. اوس دلته دا لاندې چې کومه ویډیو ده د ګرینه، دا ایډجسټ کړئ. په کوم ځای کې چې په دې شارټ کټ ویډیو کې د پاڅېدو دا ځای دی، د دې سره به یې فټ کړئ چې څنګه زه پاڅم چې یو دم دا مانه دا چیز جوړ شي. دا لږ ایډجسټ کوو، دا تصویر وړوکی دی نو دا لږ غټول دپاره به دوستانو په دې ویډیو باندې تاسو کلیک کوئ او بیا دې ګوټ ته چې کوم نشان دی نو دی به په ګوته په کته راکاږئ، نو منځ کې دا تصویر چې دی دا به دې سره غټ شي. اوس دې پټو سره یې دلته ایډجسټ کوو. کافي حد ته پورې ایډجسټ شوی دی. اوس چیک کوو چې دا ویډیو څنګه راځي. اوس یې دوباره بیا چیک کوو چې ویډیو څنګه زموږ راغله. اوس دوباره بیا کلیک کوو. نو کافي حده پورې ګزاره کوي، ډېره ښه نه ده دوستانو، خو د تازه دی د لاسه ډېره ښه نه راځي، خو تاسو چې پرې کوشش وکړئ نو ډېره ښکلې راځي. د دې نه وروسته چې بیا کوم فالتو ځایونه دي دوستانو دا به د ګوتې په مدد سره راټول کړئ، واړه به یې کړئ، بیا لاندې کلیک کړئ، دا هم لږ واړه کړئ. دواړه ویډیوګان چې دي به د یو بل سره برابر کړئ د ګوتې په مدد سره. نو اوس یې بیا چیک کوو. نو ویډیو زموږ تیاره ده. نو امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. ویډیو لازمي لایک کړئ او که په کوم ځای نه یې پوهېدلي نو په کمنټس کې ولیکئ، نو زه به تاسو ته په ریپلی کې د دې د پوهېدو کوشش وکړم چې تاسو پوه کړم. او که کوم دوستان په دې چینل نه وي او د خپل فیسبوک، ټیک ټاک او یوټیوب لپاره ویډیوګانې جوړول غواړي نو چینل لازمي سبسکرایب کړئ او خپل روز جاوید اقبال اجازت ورکړئ. د الله